الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. دا سورة نساء دا څلورم سورت پارا پنځم ده آیات یوسل پنځم دی. نن پر دې بیان درته کوم 14 کاله کېږي چې خلکو د الله کتاب صرف تر خولې پورې ایمان دی، نور په ګر قرآن کې په یو آیات هم نه دي پوه او نه عمل په کوي. دا د روزې میاشت ده، هر مسجد د خلکو ډک دي، تراویح دي په دومره سپیډ کې کوي، په 180 رفتار کې کوي. نه ملا په پوهېږي نه مقتدیان په پوهېږي چې یا دغه عمل چې موږ دا 10 رکعات کوو یا 8 رکعات کوو، یا دا د الله په قرآن باندې ثابته ده، د نبي صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو باندې برابر دی. صحابو دغه عمل دا رقم لکه دا زموږ مرجع حالت کې خلک یا دا د الله په قرآن په صحابو باندې ثابت دی. زما ورونو دا د ماخستن د لمانځه سره یا 10 رکعاته یا 8 رکعاته کول دا بدعت کار دی، دا د الله د کتاب څخه انکار دی، د نبی د سنتو څخه انکار دی. الله او نبی ته وایي و انا بشک مرشیو انزلنا نازل کړی مې دی الیک و تا ته ای پیغمبره الکتاب قرآن بالحق په حق سره په رښتیا سره لتحکم ته فیصلې وکړه بین الناس په مابین کې د خلکو دا د نن سبا شیعیګان دي که سنیان دي په مابین کې به موږ د الله د قرآن په مطابق فیصلې کوو. اوس خو نبي نشته، الله او نبي ته وایي چې په هغه زمانه کې د خلکو په مابین کې په دا قرآن فیصلې کوه. بما اراک الله بما د هغه کتاب په مطابق سره اراک الله چې الله تا ته درښولی دی، تا ته درښکاره کړی دی، تا ته په دې قرآن سره فیصلې کوه. ولا تکن او مه کېږه للخائنین هغه خیانتګرو لره خصیما جګړمار. الله نبی ته وایي چې حق فیصله کوه چې ما تا درښولي. نن سبا به موږ د الله په قرآن فیصله کوو. که چا د الله په قرآن ایمان وي هغه دې د الله قرآن ته غاړه کښېږدي، چا چې پر نبي ایمان وي هغه دې او د نبي سنتو ته غاړه کښېږدي. دغه لمونځ دا 10 رکعاته کول دا بدعت کار دی، دا د الله د کتاب څخه انکار دی، د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت انکار دی. په دې باندې نه الله امر کړی دی نه او نبی په خپله په دې عمل کړی دی. زما ورونو نبی لمونځ کړی دی، په تهجد یې کړی دی، اور اول وار لمونځ چې و دغه د تهجد لمونځ پر مسلمانانو پر مؤمنانو باندې الله پاک واجب کړی و، فرض و. بیا چې کله 15 لمونځونه الله نازل کړل پر مسلمانانو باندې واجب سلو
بیا الله پاک و نبی ته اختیار ورکړي دغه د شپې لمونځ تهجد کې کوې خو ستا دپاره ثواب دی او که نه کوې عذاب پر دې نشته. زما ورونو دغه لمونځ دا د ماخستن د لمانځه سره کول دا صفا صفا بدعت دی، د قرآن انکار دی، د صحیح حدیث څخه انکار دی. اوس کله نن سبا وإذا قیل لهم تعالوا کله چې دغه مسلمانانو ته وویل سي، دغه پنځپیریانو ته وویل سي، دغه الحادیث ته وویل سي و هرې ډلې ته چې وویل سي وإذا قیل لهم کله چې وویل سي دوی ته تعالوا راسئ إلى ما أنزل الله و هغه خوا ته راسه و هغه او دین اسلام ته راسه و هغه کتاب ته راسه انزل الله چې نازل کړی الله دی و رسوله او د رسول الله سلام. رأيت المنافقين وینه به ته د منافقان یصدون عنک دوی به اوړي له د تا نه لرې کېږي به او له تا نه صدودان په لرېوالي سره. دا هر هغه څوک چې د الله قرآن ته غاړه نه ایږدي دا د منافق صفت دی. هر هغه څوک چې د الله قرآن ته غاړه نه ایږدي د نبي سنتو ته غاړه نه ایږدي دا سړی مسلمان نه دی. رب وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الله وایي اے پیغمبره پس ستا پر رب سره قسم دی، ستا رب پر دې ګواه دی لا یؤمنون مؤمن به نسي هېڅوک حتی تر هغه وخته پورې یحکموک چې تا فیصله کن نه ومني فیما په هغه اعمالو کې لکه نن سبا دغه د ماخستن د لمانځه څخه 20 رکعاته تراویح کول یا دغه تعویضونه کول یا هر هغه عمل چې وي فیما شجر هغه چې پیدا شوی دی د دوی په مابین کې فیما په هغه معامله کې شجره په هغه جګړه کې مسله کې بینو چې په مابین د دوی کې دي ثم لا یجد بیا پیدا نه کړي فی انفسهم په خپلو زړو کې حرجن تنګي مما د هغه نه قضیته چې فیصله وکړې پیغمبره ته ویسلم تسلیما چې دوی تسلیم سي په تسلیم کولو سره دوی پوره غاړه کښېږدي نه بیا دوی مینه که دوی هر عمل کوي که تعویضونه کوي دا د الله په قرآن او د نبي په سنت کې نشته. تراویح کوي دا د نبي په سنتو کې نشته. دا ښځې ته پر یوه ځای باندې طلاق ورکول دا د الله په قرآن کې نشته. دا دی بدعات رایستلی دي. نو زما ورونو هر عمل چې باید موږ کوو هغه د الله د قرآن په مطابق وکړو.